من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيتا في الجنة. ورنو مسلمانانو مفتی سے محترم تاسو د جماعت بدائی ذکر کړل، دارنګې مشر مولوي صاحب شفیع الله مولوي صاحب هغه هم تاسو ته تذکره وکړله. د حدیث کې یوه جمله ما صرف سیوا کړله، لکه مخکې مفتی صاحب محترم هم دا حدیث ویلو او دارنګې شفیع الله مولوي صاحب هم ویل. د حدیث کې دا یوه جمله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه چا دپاره سیوا کړې ده چې هغې بیخي وس نه لري. ولو کمفحص قطات، قطات ویلی کېږي هغه وړې مرغۍ ته یا چینچڼې ته او یا د هغې په شان نورې مرغۍ کله ورته عصفوره ویلی کېږي، او مفحص د هغې هغه جالې ته وایي. نو مثلا تا له څوک د چینچڼې جاله راوړي نو ته به یې په روپۍ واخلې، یا د کارونۍ جاله درله راوړي ته به یې په روپۍ واخلې، هغه ډکي که نه هغه لرګي وغیره په هغې څوک څه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې دغوم ته حصه واخیستله، یعنې په دغه مقدار باندې، یعنې یو سړي په جومات کې په دې مقدار باندې حصه واخیستله چې یاره داسې یو شیز یې پېښ کړو چې د هغې دونه قیمت په نظر کې نه راځي، خو الله تعالی یې ترې څنګه قبلوي؟ الله وایي د دې په عوض کې به بنى الله له بیتا فی الجنه، په جنت کې به وله کور ورکومه. و د جنت کورونه څنګه دي؟ هغه د سرو او د سپینو او د مرغلرو نه جوړ دي، خو دا زموږ د نظر نه پناه دي. نو جوماتونه ټیک ده، دې خبرې ته ما اشاره کوله. په دې مخکې دور کې به زموږ سلفي لورونو هغوی به جوماتونه جوړول. د جومات هغه پڼ به په داسې طریقه باندې راوتلو لکه 7 لک او 8 لک روپۍ. زموږ یو لوی جومات دی او د هغې پڼ چې منظور شوی و د 8 لک روپۍ. بل زموږ جومات دی په لوی جوړ کې، هغه له ګورکوټې دی، د هغې پڼ منظور شوی 7 لک روپۍ، خو جوماتونه به پرې جوړېدل. اوس زموږ سه یو جومات دی روان دی په 10 لک روپۍ کې او کنټرولېږي نه. ځینې جوماتونه 10 لکه 15 لکه، دا خو عادي جوماتونه دي، بیا هم نه کنټرولېږي. د هغې وجه څه ده؟ عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو باچا و، نظرة النعیم کې دا تفسیر یې ذکر کړی دی. یو باچا و و هغه به کله کله داسې بار شړو ته وتلو صحراګانو ته، او داسې به یې د خلکو نه ځان هم پټولو چې ګنې زه باچا نه یم، یو عام کس یم، کاري یم، په ښکار پسې راوتی یم. نو هغه د یو کس سره دیره شلو او د هغه سړي یوه غوا و، هغې به د 10 غواګانو شوده کول مقابله کې، لکه 10 غواګانې یو طرف ته او دغه غوا بل طرف ته. دې باچا سوچ وکړو چې دا خو ډېره قیمتي غوا ده او دا به ترې زه اخلم. اراده یې وکړله چې زه دا د ده نه بوځم. چې سبا د هغه غوا راولوشله نو هغې د 15 غواګانو په مقدار کې شوده وکړه، نیم په نیم یې کم کړه. دې باچا د دې مالک نه تپوس وکړلو د شپڼکي نه چې د دې غوا څه وجه ده، خوراک کې څه کمی راغلی، د ځي کې څه تبدیل راغلی. ځکه دا قانون دی
چې غوا یا څاروی کله د یو ځای نه بل ځای ته شي، لکه یو کس یې فرض کړي په بل چا باندې هغه هغه شان ښودنه کوي دا تاسو ته پته ده که یا په خوراک کې څه کمی زیاتې راشي نو بیا هم ښوده کموي. هغه باچا هغه بنیادي تپوسونه وکړل، هغه بنیادي لارې یې ونیولې چې دا دې وله ځای بدل کړی او خوراک دې پې کم کړی دی. باچا هغه شپړکي ورته ویل هغه مالک چې نه مې وله ځای بدل کړی دی او نه مې پې خوراک کم کړی دی. وایي د دې څه وجه ده؟ وایي داسې کتابونو کې لیکلي شوي دي چې کله د علاقې باچا اراده وکړي د بل چا د مال نو الله ته برکت اوچتوي. نو شاهد چې باچا داسې اراده کړي دا برکت څخه اوچت شوی دی. اوس خو دا خو یې نه پېژني، باچا خو دا خبره ورته واوروله. وایي شاهد چې د باچا داسې اراده د چا د مال کړي نو دا ځکه دا برکتونه اوچتېږي. باچا سباله هغه اراده بدل کړله چې بس نه یم سباله چې غوا راولوشله هغه 30 کیلو شودې وکړه د 30 غواګانو په مقدار باندې چې بیا باچا چې کړله وایي که شوده خو پوره کړي وایي شاهد چې باچا اراده بدل کړي، شاهد چې باچا اراده بدل کړي ځکه برکتونه بېرته راغله. یعنې خبره داسې ده چې برکتونه اوچت شوي دي. وجه څه ده؟ باچاهانو د پردي د مالونو ارادې کړي دي. اوس چې څوک باچایي نیسي د وطن کې نو هغه اراده د دې نه کوي چې زه د قوم ته د وطن ته ګټه او ښېګړه او خیرخواهي ورکړمه. هغه د دې په اراده یې چېرې بار ملک کې به زه بینکونه څنګه کړم او جزیرې به څنګه والم او بنګلې به څنګه جوړې کړم. بار ملک کې په پاکستان کې نو برکتونه اوچت شوي دي د ملک نه. نو په هغه 7 لکه 8 لکه روپۍ باندې اوس جومات نه جوړېږي او مخکې پرې جوړېدل، مخکې ارادې بدلې اوس ارادې بدلې. او که چېرته دیو بیا دا ارادې شروع کړلې هغه برکت به بېرته راغلی شي. دا خو د دې جومات د پڼ متعلق ما خبره وکړله او الله دې هغو خلکو له خیر ورکړي چې د بل ځای نه دونه پیسې مقرر شي یو جومات کې دغه کړي او بیا عام د دې کلي خلکو څخه کومک شروع کړي نو هغه جومات په دې 2 طبقو باندې الله سر ته ورسوي، د کلي په خلکو باندې او دغه رنګې د بار د ملک. نو اوس جومات الحمدلله پای تکمیل ته ورسېدلو برابر دی. چې سړی اذان اوري 15 وخته او په کور کې لمونځ کوي نو دا د جومات ناشکري ده او ګناهګار هم دی. او حدیثو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لمونځ د ګاونډي د جومات د هغه لمونځ نه کېږي مګر په جومات کې. چې په ګاونډ کې اوسېږي د جومات په ګاونډ کې اوسېږي په کور کې لمونځ کوې دا لمونځ یې نه کېږي. یعنې هغه ثواب ورته نه رسېږي کوم چې په جومات کې دی او د ناراستۍ او د سستۍ د وجې نه چې لمونځ کوې په کور کې نو بیا دې نه کېږي. دا خو بیا علامه د منافقت ده، دا خو علامه د منافقت ده چې د منافق صفت دې په ځان کې راوستو نو ستا به لمونځ د کوم ځای نه قبول شي. نو یوازې لمونځ نه دی بلکې دې کې درس دا تعلیمي اداره هم ده. یو سړي به سپاره نه ویلي اگر چې غټ عمر والا ولې نه سپاره دې شروع کړي. قرآن یې ویلی دی ترجمه یې ورته نه دی ترجمه دې شروع کړي. الفاظو کې تغییر تبدیل دی هغه دې برابر کړي او لمونځونه دې کوي. علمي مسایلو تپوسونه دې کوي. نو دا یوه اداره ده علمي. هغه 24 ګنټې ټیم به ستا چې کوم دی په علم کې قیمتي وي. نو د کلي د خلکو نه د علاقې د خلکو نه درخواست دا دی طلب دا دی چې دا نه وایي چې زموږ ځای کې داسې ښایسته جومات دی
زموږ جومات چې لیدلی دی هغه ډېر ښایسته دی. ته ولس چېرته راغلی نه، ته وله نه یې راغلی. نو لمونځونو له راځئ، یوازې لمونځونه نه بلکې د تبلیغ شعبه چې کوم ده آباده ده هغه ته آباده کوئ. تلاوتونه، درس، تدریس، دا ټولې شعبې په دې کې روانې کوي. دا به انشاءالله یو لوی مرکز وګرځي. ډېرې خبرې نه کومه، مفتي صاحب به انشاءالله العزیز د دې بورډ هغه رسمي افتتاح کوي او بیا به دعا کوي. بل بیا به تاسو چېرته کښېنئ او بیا د هغې نه پس به خورېږئ د دعا نه پس. صحیح ده؟